ورپسې بسم الله الرحمن الرحیم او د دې مناسبت د مخکې سره واضحه دی ځکه امام بخاري رحمت الله علیه دی کې هغه څیزونه ذکر کړي چې د نبی علیه السلام د هجرت نه پس دي هجرت سره متصل لکه پرونه اسلام د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ذکر کړه او نن اسلام د سلمان فارسی هغه ذکر کړي او د وخت څخه تاسو خیالي ماده غالبا په شمایل کې ویل کنه نه ویل او دی وی زدارا مو مرزم دلته بخپله وای د پاریس او د پلار یک دیو او پلار چې نو هغه مجوسی او په مجوسیت کې پلار بیا د هغې د خپل عبادت خانې نگران به هغې ته وي چې هغه به دا اور مړ کېدو ته نه پرېښود چې دا اور مړ نه شي نو دې مجوسي و نو دې به هم ته د ده پټي و یو ځل خپلو پټو ته ته نو په لاره د عیسایانو ګرجه وه نو ګرجې ته وردننه شو د هغوی عبادت یې خوښ شو نو چې کله به پټو ته ته نو په دې لاره به ته نو ګرجې ته به ورته نو پلار ته خبر شو نو پلار منې که خو دې به نه منې کېده نو بیا ووهه حتی ویې تاړه او ده هغې ته ویې ګرجې والا ته چې ستاسو کوم مرکز په کوم ځای کې وي نو چې کله قافله ځي نو ما خبر کې زه ورسره ستاسو مرکز ته هغې وي چې زموږ مرکز خو په پلانکي ځای کې دی شام کې چې قافلت له دې خبر کړ نو د خپلې اټکړۍ زولنې ماتې کړې ځان یې د هغه زنځیر نه خلاص کړ او قافلې سره لاړ وی هلته زه عیسایي شوم او یو پادري و هغه سره به اوسېدم وی اتفاق دا چې هغه پادري بوډا مړ کېده د هغه خدمت مې کوم وی هغه نه مې تپوس وکړ چې ستا د مرګ نه پس چېرته لاړ شو وی هغه راته یو بل سړی په یو ځای کې یو پادري وښود وی د هغه د مرګ نه پس دغه پادري له لاړه او د هغې راهب حواله مې ورکړه هغه سره خادم شوم خدمت به مې کوم وی دا ښه سړی نو خلکو نه مې مالونه اخیستل او جمع کول مې وی اتفاق دا چې هغه بوډا او سپین ږیری مړ کېده نو ما هغه ته وویل چې ستا د مرګ نه پس چېرته لاړ شم نو هغه راته بل یو پادري وښود نو هغه له لاړه د هغه خدمت مې کوم سپین ږیري بوډا دا ښه سړی هغه نه مې تپوس وکړ چې ستا د مرګ نه پس کوم طرف ته لاړ شم هغه راته وایي چې زما د مرګ نه پس چېرته هم مه ځه زموږ عیسایت خراب شوی دی او خلک عیسی علیه السلام ته ابن الله وایي او څوک به د ثالث الثلاثه وایي لکه قرآن کې تعبیر کړی نو ته داسې وکړه چې دا زمانه د اخر زمانې د پیغمبر د پیدایش ته نو د هغې انتظار وکړه په هغې ایمان کوه ما وې لکه اوس چې موږ یادو عیسی علیه السلام به راځي یا مهدي به راځي مهدي خو هم سړی دی نیک سړی دا پروپیګنډ شروع وي د پخوانو کتابونه وایي د هغه نښه به سي وایي د هغه درې نښې یو دا ده چې د شګلنې علاقې کاڼي د به هجرت کوي د کجورو علاقې دویم نښه دا ده چې صدقه به قبلۍ اخري به نه او هدیه به قبلۍ اخري به او دریمه نښه دا ده چې بین کتفیه خاتم النبوه د دواړو ورو منځ کې به خاتم د نبوت وایي بس دې مړ شو او ما خپل تجارت روزګار شروع نو ما ګړې چیرې واغشتې به مې ستارولې او خپل ژوند به مې تېره یو قافله د مکې ته روانه وه ما هغې نه تپوس وکړه د کوم ځای مونږ د مکې او دا پروپیګنډ دې وخت کې شروع شو چې مکه کې یو سړی پیدا شوی دی او د نبوت دعوه یې کړې ده د هغې نه مې تپوس وکړه چې ستاسو مکه کې داسې سړی شته یو هلک پیدا شوی دی ستاسو د مکې آب و هوا او ستاسو د مکې زندګي او ځمکه څنګه ده کاڼي دي شګې دي نور څه نشته شاړه غرونه دي بس بیا چې یاره دا یو نښه خو معلومه ده ما به ځان سره بو نه دی هغې به ډېره ښه ده وی د هغې سره روان شو چې څه منځ یې ووتو هغې ظالمانو ما سره ظلم وکړ زما ګډې چیلې رانه قبضه کړې ویې او زه غلام ښکاره کړم چې دا ته خو زموږ غلام یې حالانکې زه خو د فارس د رامهرمز د یو نواب زوی وم د یو مالدار سړي
بس ما څه کولی شو ګڼو زه یو او په منډه کې خرڅ کړم چې دا زموږ غلام یا خدای پاک دا به څه کېږي اوس په مړایې شم تښتېدی هم نشم او زما چې کوم مقصد و هغې ته خو مړایې نشي رسېدی مړایې خو د بل تابع وي دا به څه کېږي خیر یو په یو خرڅولم بل په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم د پاسه لسو کسانو په یو بل خرڅ کړم آخر کې مدینې ته ورسېد مدینه کې د یو یهودي غلام شو غلامانو ژوند خو سخت دي او ما به ډېر خفه وم چې خدای هغه اوس خو د غلام خو د مولا د اجازت نه بغیر خوب هم نشي کولی ډوډۍ هم نشي خوړلی دا به زه هغه نبي آخر الزمان کوم ځای پیدا ما خو د دین دپاره پلار پرېښو جایداد مې پرېښو قوم مې پرېښو بادشاهي مې پرېښوله اوس به څه کېږي وی دې کې یو ځل یو پروپیګنډه جوړه شوه چې نبي آخر الزمان دا هجرت کوي را روان دی وی چې مدینې ته راغی راورسېد ما یې چې دا دوه نښې خو څرګندې شوې چې پیدا د شګو او د کاڼو په وطن کې او مدینه ارض ذات النخل دی دا خو د کجورو وطن دی دې ته هجرت ولې که دا نورې نښې پکې ګورم وی د خپل مولا نه مې کجورې وغوښتې هغه راکړې او مې نبي علیه السلام له یوړې مې حضرت دا صدقه ده یو زور پاک وی چې کېده خو موږ صدقه نه خورو او په ملګرو یې خوړه مې زه دا نښه م څرګنده شو وی بیا مې بل ورته مولا نه کجورې وغوښتې چې راکړه ویا مې یوړې نبي علیه السلام چې صاحب دا هدیه ده تحفه وی ډېره ښه ده په خپله یې مه خوړې په ملګرو یې مه خوړه مې چې دا نښه معلومه شو او د صدقې او د هدیې فرقونه درته ما کړي دي ها ستاسو ذهن کې وپلاتي دا نښې خو معلومې شوې اوس مهر نبوت ګورم نو داسې تاوېدم د نبي اسلام شاته لکه هغوی به همیشه د کمیس په ځای څادر وم که دا څادر به ښکته شي زه ووینم وی په ما پوه شو نبي علیه السلام نو څادر یې ښکته کړ نو ما مهر نبوت ولید نو پرې ورپرېوته نو ښکل دی اما چې الله رسول زه خو په دې انتظار مړی شوم او ایمان مې راوړه مسلمان هم شوم او زه خو غلامۍ ته رسېدلی دا نښې مې ورته ټولې وې د حضور پاک وایي چې ورشه خپل مولا سره د مکاتبه وکړه وی زه لاړم هغه یهودي ته چې ما مکاتب ته وایي هغه راباندې سخت شرطونه ولګول ځکه چې دا کوم خادم تکړه خدمت کوي بیا له مولا نه لکي وی ما ته وی چې 40 اوقیې چاندي به راوړې یو اوقیه 40 درهمه حساب لګاوه بلکې فی روایت ذهب سره ده او دویم دا دی چې ما له به د کجورو باغ کاری او چې کله میوه ونیسي بیا به دی ځه پیرانو علیه السلام ته مې الوی چې صاحب دا شی مشکل شو یو معنا وسه مې چې دا دونه فضایه زهب به کم دی او د کجورو باغ خو به کله میوه کوي یو معنا ویلام مولا سره مې شرطونه ومنل وی زیت معلوم کسونه باغ کړي او کم ځای کړي هغه راته ځای وخوړ نبي علیه السلام راغی پکې بوټي وکړل تاسو تیر مخکې ویلي چې بوټي وکړل کال پس بې د 2 بوټو نه ټولو میوه وکړه هغه 2 ونې ونه کړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا پکې ما کړی هغه وستل او نبی علیه السلام پکې نور وکړلو ما کال لري بیا یا حضور پاک لچا لچرا یا سپین راځي سلمان ته ویرا چې د مولا ته وځه چې یا مېرل او ته وځه کړ خبرو خاطر جسم را راغه نو دا بیا الله دا سلمان دا کسین چې پرون د عبد الله بن سلام د ایمان واقعي ذکر کوي امام بخاری دا غرانګي را ذکر کوي ورپسې شه
وبه قال حدثنا الحسن بن عمر بن الشقيق قال حدثنا معتمر قال حدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عثمان نبي ولي الرحمن جي ربي الى ربي وبه تناوله سلفاس لس من رب مالك الى مالك ماذا تروي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الخيري قال حدثنا ابن جابر بن عثمان قال سمعت رضي الله تعالى عنه ان يقول عن ابن عمر لا ما هرمز فتح ضمير او زمدها ففارس کے علاقہ نجی وبه قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو هذا صحابي دي اذا دخل في خندق في خندق ده مشوره كانت او نبی علیہ السلام ہدایت نازل شو ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم نبی علیہ السلام نے صحابہ ته پوښتنه وکړه په کوم قوم اذا من په وخت په کومه الله بدلای نو حضور پاک د سلمان فارسی په شاهات کې وی دیو د قوم وي لو څنګه دغه ایمان سوریات او خطر لنا له رجال من فارس نام د اشارت ته روزر پس اشارت انا من الاحوال على عثمان بن عمر رضي الله تعالى عنه ان قال كتب بين علي ومحمد صلى الله عليه وسلم فتره انقطاع درې شپږ وکړه اصل کې د عیسی علیه السلام نه پس 1501 یا کال پس رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړ او دا کسر یې پوره کړی د دې شپږ یا دی د مناسبت دا چې نبی علیہ السلام دا سلمان فارسی زمانه د فترت کې دا د مناسبت زمانه د فترت دې د دور د جاهلیت ویل کېږي او خاتمه د کتاب ته د فترت کې اشاره انقطاع د جند سریراشي او آخرت تناشي دے بات اختتام شو صلی اللہ علیہ وسلم اشپر صوت علیہ صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین